أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله رب العالمین د هغه مضامین ثلاثه د تایید د پاره او د هغې د استحکام د پاره انبیاء کرام واقعات او قصص او د هغې د قومونو هغه ذکر فرمایي. نو دا شپږ واقعات الله رب العالمین ذکر کړي دي. مخکې حضرت نوح علیه السلام او حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام. دا پنځه واقعات د هغې د قومونو بیان شو. او رسل را روان دی حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام د هغې واقعه مع فرعون. په دې میز کې الله رب العالمین یو عام قانون ذکر کوي. الله فرمایي چې هیڅ یو نبی یا رسول علیه السلام چې کله ما دنیا ته رالیږلی دی 1,24,000 کم و بیش پیغمبران. نو الله تعالی فرمایي چې کوم قوم ته ما نبی او رسول رالیږلی دی نو ما په دغه قوم باندې لاول امتحانات راوستي دي. کله په هغې باندې راحت راوستی دی چې دوی د دې نه د الله تعالی خدایي او د الله تعالی احسان هغه وپېژني او د الله تعالی د پیغمبر دعوت باندې لبیک ووایي. کله په باندې سختي او کله په هغې باندې بیماریانې راغلي دي چې کیدای شي خدای ته به دې سره راجعون شي. خو چې کله هغه قوم نه په ګرمه پوهه شوی دی او نه په یخه پوهه شوی دی، نه په خوشحالۍ باندې الله رب العالمین پیژندلی دی او نه په سختۍ او په تکلیف باندې پیژندلی دی، نو بیا آخر کار هغې بیا د عذاب سره مخ شوي دي. یعنې الله تعالی فرمایي که چېرې دا قوم د الله تعالی د حکم اتباع کوي، هر یو قوم، او د الله د نبي په خبره باندې لبیک وي، نو ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. الله وی د دنیا او د آخرت هغه ټول نعمتونه، د اسمان او د ځمکې هغه ټول نعمتونه هغه په دوی باندې نازل کړم. خو د الله تعالی چې نعمتونه بندوي نو دا صرف د دې وجه نه چې الله تعالی د قوم لا هغې له یو عبرت ورکول غواړي، هغې باندې یو امتحان راوستل غواړي. نو الله تعالی دا قانون ذکر کوي او د دې نه پس بیا هغه شپږمه واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون هغه بیا ذکر کوي چې فرعون هم جابر د وخت او انا ربکم الاعلی د هغې اعلان یې کړی و، او چې کله د وخت د نبی پیغام یې ټکراو کو نو حکومت باندې بچ نه شو او نه په خپل دولت باندې بچ شو، بلکې هغه د بحر قلزم په چپو کې راګیر شو او د الله د عذاب سره مخ شو. الله تعالی بیا هغه واقعه د بني اسرائیلو هغه لږ په تفصیل سره ذکر کوي. فرمایي وما ارسلنا فی قریة او نه دی رالیږلی مونږ په هیڅ یو کلي او په هیڅ یو خاریه کې هیڅ یو نبي علیه السلام لره، لیکن رانیولي دي مونږ هغه اهل د دغې کلي بالبأساء والضراء. بأساء معنا شدة الفقر او ضراء معنا شدة المرض، په هغه سخته غریبۍ سره او یا په هغه سخته بیمارۍ سره. او دا ولې به الله راوستل؟ لعلهم یضرعون، شاید چې دوی عاجزي وکړي په طرف د الله رب العالمین باندې، خپل تکبر پرېږدي او هغه خپل چې کوم دی نو هغه خوشحالۍ په هغې کې چې دی په جامو کې نه ځایېږي د هغې نه ځان راوباسي او الله ته عاجزي وکړي. خو چې کله سم نه شو نو ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، او بیا تبدیل کومونږه په دغې خلقو باندې په ځای چې کوم دی د هغه بدۍ باندې نیکي، د بدۍ په ځای باندې نیکي. نو بدي څه وه؟ هغه په دوی باندې چې کوم قحطسالي راغلی وه یا بیماري راغلی وه نو د هغې په ځای باندې الله تعالی سلامتیا او فراخي د رزق راوستله. مکان السیئة الحسنة حتی عفو معنا کثرو، تر دې چې دوی ډېر زیات شو، مال هم ډېر زیات شو او اولاد هم ډېر زیات شو، افرادي او دارنګې مالی طاقت ډېر شو. نو د انسان ګوره فطرت دا دی ښه، لاول به باندې تکلیفونه راغلل، په کار دا و چې خدای پېژندلی وي، خو د په هغې کې ونه پېژندو. چې کله بیا راحت راغی نو بیا هم دا نه وي چې دا نعمت خدای راکړو، دی بیا او بس دا دنیا او تار چړاو دي، دا دغه شان کېږي، کله ښه او کله کمزورې او کله راته او کله سخته، بس وي دا دنیا یو نظام دی. ښه داسې نه وي چې دا خو خدای پاک مونږ امتحان اخلي،
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء او ویل بدغ خلقو دغه کم دغه کلو اوسیدون کیو چې په تحقیق سره رسیدل او هغه پلارانو مشرانو زمونږ ته الضراء هغه تکلیفونه والسراء او خوشالیانه دا شان خوشالي او کله بیماری دا باغی مراتله خو خدای ونه پیژندو هغه ته نسبت اونکو نو الله تعالی وی چې دا پوه شوم چې ما دا خبر محسوس کړه او قوم ته یې خودله چې دا ندی نو فاخذناهم بغتة راونی سلمونګه هغه لر اچانک او ناصابه او حال دا چې دوی نه پوهیدل باغی باندې لا شعورون یعنی بنزول العذاب ولو ان اهل القرى امنوا او کچری په تحقیق سره دا اوسیدون کې د دې خاریو او د دې کلو د ایمان راوړې په الله رب العالمین باندې او دې ځان بچ کړي وي واتقوا عن الشرك والكفر نو لفتحنا عليهم بركات من السماء خامخا کولا او کړي په موږ بدی باندې هغه برکتونه د طرف د اسمان او د ځمکې نه لکن دوی دروغجن وګڼو دا الله رب العالمین پیغمبرانو لره پسراونی سلمونګه دوی لره په هغه عمل باندې چې دوی هغه لره کسب کوونکي وو بما كانوا يكسبون یعنی یکذبون الانبیاء د پیغمبرانو تکذیب وکاو افا امن اهل القرى آیا پس په امان باندې دي هغه اهل دغه کلو د دې خبره نه یعنی به خوف دي دغه اهل دغه کلو چې را بشي دوی دغه عذاب زمونږه بیاتن د شپې شپې وهم نائمون او حال دا چې دوی اودوي الله یې ولې د بودو باندې پتا سو عذاب نشم را وستلې یو جړق شي الله تعالی ورکی نو ټول خلق چې کم دنو هغه د قشان دي چې کم دنو هغه خپیا بل او سرتور راټوب کیغه الله تعالی وي سم شي اوامن اهل القرى او آیا په امن باندې دي او به خوف دي هغه اهل دغه کلو چې کوم مکه مکرمه دا یا چار پیجل چې سونه خلق آباد دي اياتيهم باسنا ضحا چرا بشي دوی دا عذاب زمونږه دورځي زحا اصل کې وي د چاشت وخت نو مطلب دا چې د ساخ په وخت کې او د ورځې پرانا کې په دوی باندې عذاب راشي وهم يلعبون او حال دا چې دوی لوب کوي د دنیا په کېل تماشا کې مشغولي افامنوا مکر الله آیا پس دوی په امن باندې دي داغه رانی ولود الله رب العالمین مکر الله یعنی اخذ الله چې الله بدوی راونی سي او بدوی باندې به عذاب راولي دوی به خوف دي پس نبی خوف کیږي داغه تدبیر دا الله رب العالمین او داغه پکړه دا الله رب العالمین لکن هغه قوم چې هغه تاوانیان وي اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها اولم يهدي اولم يتبين آیا دا خبر واضحه نه ده هغه خلق ته چې هغه وارثان شوی دي د ازمکه ابو جهل پارټي الله تعالی وینند ازمکه واقداران دوی دي بخوا عادیان او سمودیان او قوم نوح علیہ السلام او بلبلو دا اوس چې کوم د ازمکه وارثان دي او یا موجوده وخت کې کوم د ازمکه وارثان دي الله وی دا خلق دي دا خبره واضحه نه ده من بعد اهلها رست د هلاك اولود اهل لاغینا من بعد اهلها یعنی اهلاك اهلها چې هغه سابقه خلق ټول لاړ ختم شو نو دوی ته دا خبره واضحه نه ده چې الله نشاء واصبناهم بذنوبهم فتحقیق سره شان ده چې موږ وغواړو نو وبرسو موږ دوی تاغه مصیبت په سبب د ګناهونو د دوی باندې او موږ مهر لګو پاغسونو د دوی باندې پس نو دوی ناوري هغه اورېدو او بیان د حق لره تلک القرآن قص عليك من انبائها دغه کلی چې کوم دي دا ټول خاري او د دنیا د اسونه آبادی چې ده قرآن پاک چې داغه بیان کوي نو موږ بیان کو پتا باندې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د واقعات او د اخبار داغینا او خامخا په تحقیق سره راغلی د ټولو خلقو ته پیغمبران داغي پاغه معجزات واضحه سره فما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې دوی ایمان راوړې وي په سبب د هغه چې دوی تکذیب کړو په خوا د دینه هم د قرنګ مهر لګي الله رب العالمین په ظلم د کافرانو باندې وما وجدنا لاكثرهم من عهد او نو منتله مونږه دا غډیرو خلقو د پاره اکثریت چې خراب دي کافر دي فاسق دي ظالم دي نو لک خلق داسې دی چې هغه بخپل لوس پوره کړی د ازل غلوس وقلیل من عبادی الشکور او اکثریت چې دی الله وی بد عهد دي ښه وما وجدنا لاكثرهم من عهد او نو منتله مونږه دا غډیرو خلقو د پاره پاسداری د خپل لوس او په تحقیق سره مونږه منتلیو هغه اکثر د دوی لفاسقین خامخا چې وتون کې دي او نافرمانی کوونکي د الله رب العالمین د پاره ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا نو پنځه واقعات مخکې تیر شوي دا شپږم واقعه ده الله تعالی موسی علیه السلام او فرعون
نو موسی علیه السلام چې د فرعون په کور کې د الله په حکم داغه تربیت وشو بیا او الله تعالی د نبوت تاج په سر کو او اذهب الى فرعون انه طغى دې سرکشه شوی دی نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورته تبلیغ وکړو لیکن هغه په ځای د دې چې منلې وي نعوذ بالله ودا خو جادوګر دی مقابله وسره کو نو په زرګونو جادوګر راغون کړل او هغه جادوګر ټول فیل شو او هغه مناظره کې موسی علیه السلام هغه چې کنه مقابله او میدان وګټو لیکن فرعون هغه بیا ایمان را نوړو حق شان دي بنی اسرائیل او موسی علیه السلام خلاف چې کوم هغه سازشونه وکول آخر کار الله رب العالمین موسی علیه السلام او دغه قوم ته د هجرت حکم وکړو وی تاسو ته لاړ شئ نو چې کله هغه بار وتل او فرعونیان دی ورپسې شو اخر یو ځای له ورسېدل مخکې سمندر دی او شاته فرعون دی یا موسی انا لمدرکون موسی علیہ السلام ورته کلا ان معي ربي سيهدين الله تعالی ول په سمندر کې لار ورکړه او فرعون سره د الله لشکر او سره د خپل فوجونو او د پولیس هغه چې کوم دی په هغه سمندر کې غرق شو الله تعالی فرمایي موسی علیہ السلام او داغه ملګری کامیاب او فرعون او داغه قوم او داغه چې کوم دی الله لشکر هغه ناکام الله دې نه عبرت واخلي نو الله تعالی فرمایي ثم بعثنا من بعدهم او بیا راولېږل مونږه ورستو دغه پیغمبرانو حضرت موسی علیہ السلام بیااتنا یعنی بیااتنا 9 فغنه معجزو باندې رسول هغه تفصیل روان دي په طرف د فرعون باندې او د سردارانو دغه باندې نو فرعون د مصر د بادشاہ لقب نو دی ولید ابن مصعب او یا قابوس او چې کوم دی مشهور په فرعون سره هر بادشاہ د فرعون وی د مصر په طرف د سردارانو دغه باندې فظلموا بها ندی ظلم وکړو ظلم معنا یعنی فجحدوا بها دی انکار وکړو دغه معجزونه په معجزو باندې ظلم کول معنا انکار کول بس وګوره چې څنګه دی انجام دا غ مشرکین خلقو چې کوم فساد والو او شرک والو او فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې اے فرعون په تحقیق سره رسول يم د جانب د پروردگار د مخلوقاتنا حقیق او ذلائق ما په دې خبره باندې چې اون وایم په الله رب العالمین باندې لکن هغه حق وینا لرا نعوذ بالله دروغ نه وامه رښتیا خبره تکوم چې در خدای نبی ما او زما دعوت قبول کا په تحقیق سره ما راتلکړي تاسو ته په یو دلیل او په یو معجزه د جانب د پروردگار تاسو نه فارسل معي بني اسرائيل نو پست آزاد کا سره زمانه بني اسرائيل لرا دغه فرعون لګیدل او بني اسرائيل سبتيان د ټول غلامان کړي وو نو موسی علیہ السلام د قوم د آزادۍ چغول لګولخه د پیغمبر او د پیغمبر د وارثانو کار بدای چې هغه قوم د غلامینه کدوی سټونه غلامانی نه هم به مهنت کوي کدوی په بل قانون کې بندیوان وي نه هم به دا مهنت کوي موسی علیہ السلام دغه مهنت کوي چې فارسل معیا پس ته ولېګه سره زمانہ یعنی شام ته څه مطلب یعنی آزاد کا دی بنی اسرائیل لرا نو هو الفرعون چې کچریت چې تارات کړي په یو نخي سره په یو معجزې سره راتلو کپاغه سره کچریت دا صادقیننا فالقى عصاه وغرزوا موسی علیہ السلام بل امثال را پس ناسا بدغه امساج وثعبان مبین یعنی حیه عظیمه لو اجدهات نه جوړه شو ثعبان وی غټ مارتا لوی اجدهات خو سوال دا دې کې قران حکیم نه معلومیږي چې ثعبان مبین ته نه جوړ شو او بل ذکر علی کانها جان وی نری مارتا نو داسې چې را پرې خو د نو گویا کې هغه نری چمچمارو نو بظاهر دواړو کې تضاد ښکاری نو علما وی تطبیق ادا ده چې اول چې را پرې خو د امسا نو هغه نری مارو جان بیا ورو غټېدو نو فاذا هي ثعبان مبین نو دواړو کې تضاد نشته او یاد ده چې وو غټ چې څنګه را پرې خو د نو لوی اجدهات نه جوړه شو او دومره اجدها وا چې خلبه واز کړه نو اتیا غزه به خلا واز ولخه تاریخ روایتو لیکلي دغه اعلان دی جامه هغه به پزمکه پرتا وا او هغه بره جامه چې وا هغه د فرعون د بیلډینګ او دغه مانای په هغه چھت باندې هغه باندې واچول او داخله واز کړه فرعون طرف ته او داسې فرعون باندې یو اٹیک وکړه نو بس فرعون چغکلی یا موسی خذه اے موسی علیہ السلام راوی نیسا وانا اومنو بک او بس ایمانم پتا باندې ایمان راوړم ښا او کتابونو لیکلي چې خخته کې هم زیات شی وکړه دستونه په لګېدلی و ډیر زیات او بیا چې کله به موسی علیہ السلام دلیدو
نو الله تعالی واتینا موسی سلطانا مبینا نو بس فرعون باندې بدسونه لګیدل دې وجه نور سره روان دي چې کله څه خبره شي نو فرعون وی شابه د دې ملګرو سره دا چلو کوي دې ملګرو سره دا چلو کوي دا سزا ولا ور کوي نو هغه خپل پارلیمنت والا اراکین ورته وی چې عجیب ده اتذرو موسی ته موسی علی السلام دې پرېخې دی هغه ته غږ نه کوي او وای دې ملګرو سره دا چلو کوي او هغه باره کړو سوای نه حالانکه هغه باره کې هغه څه نشو ویلې نو چې کله دا امسا به را پرې خو نو د اول نه دا غټه اجدها وا خو الله تعالی چې وی کانها جان نو ټوپ پیدا سی او لکه د نری مار پشان دی د غټه اجدها خو بیا ټوپ نشي وولې نو بیا دا دوه تطبیق به دي کې مفسرین ذکر کړی دي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين او راوبا حضرت موسی علیہ السلام پلاس لرا نزع يده من جيبه دا خپل گریوان نه دا سراو باسله تر ترخنا نو بس ناسا په هغه سپینو د پاره دا کتون کو لکه دراټ په شان ترانا وای کولا چې بیا به وردن لکه بیا به خلاص دا دوه معجزې دا موسی علیہ السلام دا الله په حکم باندې فرعون ته هغه ته پیش کړی قال الملأ من قوم فرعون هو الهغ سردارانو بیا غمل راوچت شوغه هو الهغ سردارانو اشراف قومه ورؤساؤه د قوم د فرعون نه چې په تحقیق سره د موسی علی السلام چې د خامخا جادوګر دی علیم او ډیر ماهر دی ودا ماهر جادوګر دی عالم دی مطلب دا چې مهارت ورته ډیر دی یرید ان یخرجکم من ارضکم اوس همیشه لپاره دا پروپاګاندا بیا د حق خلاف وی دا خو تاسو د مصر نه وباسي او د مصر په حکومت باندې قبضه کول غواړي وی دا د کرسي جنگ دی ښه لکه اوس هم چې کله عالمان د قرآني نظام او د قرآني قانون خبره کوي وی دا دوی اسلام آباد غواړي او کله وی دا دوی کرسي غواړي نو دا نوې پروپاګاندا نه ده دا زړه پروپاګاندا ده یرید ان یخرجکم من ارضکم اراده کوي دا موسی علیہ السلام چې د وباسي تاسو لره د دې زمکه تاسو نه د دې مصر نه او د دې زمکه نه تاسو وباسي په چل باندې په هنر باندې او بیا به دې قبضه لګوي فماذا تأمرون اوس دا قول یا د جادوګرو کړه دی دا قول یا د ملأ کړه دی سردارانو یا فرعون کړه دی قران پاک کې دواړه راغلي دي یا دا د فرعون وینا ده د سردارانو ته او دې ځکه دا چې دا سردارانو وینا ده فرعون ته سوي فماذا تأمرون پس شي چې کوم دې اډر کوي تاسو مونږ ته فرعون دی وایي کنه سا اډر سره سو کو سره او چې کوم دې کې دا د فرعون قول راغله دي فماذا تأمرون نبي مطلب دا ماذا تشيرون تاسو څه مشوره ده ماته څو سره وکم قالوا ارجه واخاه ارسل في المدائن حاشرين هو الذي سردارانو ارجه يعني اخر امره چې ته مهلت ورکدي موسی عليه السلام لرا ډیل ورکدي موسی عليه السلام او ورور دلرا اے فی الحال تلا سمو آیا تلوار نکار ماخله اسنه چې ما میرا ډورم ګرم شي اوس سره لک خلق ملګری دي اسنه چې ډیر خلق سره ملګری شي او وارسل فی المدائن حاشرین او ته اولېګه په دې خاریو کې حاشرین اگر جمع کوونکو خلق لرا څه مطلب کوټوالان اولېګه سپایان اولېګه هغه بتا ته ټول جادوګر راغون کیخه کلو کې به اعلانات شي چې وای چرته ماهر جادوګر دی هغه فرعون غوښتل دی او سمن به پسیلاړ شي نو ټول جادوګر براغون کو بیا د موسی علی السلام سره مناظره وکړو او هغه جادوګر به ولګي او دی به پړ کی بس خبره به ختم شي نو ارسل فی المدائن حاشرین او ته ولګه په دې ټول خاریو کې حاشرین معنا جامعین راغوندون کی سشه براغوندي یا تو کبه کل ساحر علیم چراب ولیتا ته هر ماهر جادوګر لرا وجاء السحرة فرعون نو بس فرعون اډر جاری کها چرته جادوګر دی نو می جادوګر ګوري او هغه چې کم دینو زما دربار ته حاضر کړي نو هغه جادوګر هغه ټول را وصل چې یا 12000 دی یا 70000 دی یا 72000 دی دومره په ټول مصر کې راغون کړل دا هغه وخت د سحر ډیره چرچا و نو راغل هغه جادوګر فرعون ته او ویل دوی چې په تحقیق سره ای بدمون د پاره لا اجرا سمزدوری او زمون د پاره ستنخه ان كنا نحن الغالبين کچری مونږ غالب شو ان علی موسی
بیٹک ته مونږ خو سره لپاره مقابله کوو خو چې مونږ وګټله د موسی علیه السلام نه تنخوا منخوا ملاویږي سهیدیا ډالۍ تحفه هغه ورته تاسو تحفه یادوئ تاسو یوازې مال یادوئ مال او جاه دواړه به ته میلاو شي مال هم ډېر دی او مرتبه بل درکم تاسو به زما د مقربینو خلقو نه یې ښه زما په دربار کې به په اهم کوڅو باندې بیا تاسو کښېنئ قال نعم وویل فرعون چې او نعم معنی لکم اجر او په تحقیق سره یې به خامخا تاسو د هغه ډلې د مقربینو نه زما په جناب کې به ډېر ښه مجلس تاسو ته میلاویږي نو هغه جادوګر راغلل او اوس مقابله شروع شوه نو وویل دغې جادوګرو چې ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا خو ته وغورځوه یعنې عصاکه تلقیا یا خو ته وغورځوه دې امسا خپلې لره او یا په تحقیق سره مونږ غورځوونکو یو د خپلو امساګانو لره ته آغاز کوې که مونږ کوو وی دا دوی ادب وکړو د موسی علیه السلام ښه فورا داسې نه وي چې ټینګ شه هغه ته وی ته چې لاول خپل کار ښکاره کوې که مونږ یې ښکاره کړو او بل دا چې دا جادوګر راغلی وو نو دوی ټول حولیا او شکل داسې جوړ کړی وو لکه د موسی علیه السلام په شانتې او د هارون علیه السلام په شانتې نو چې د هغې په شکل باندې ځان جوړ کو او بیا دونه ادب وکړو قولی چې هغه ته وي ته مخکې کوې که مونږ کوو نو الله رب العالمین د دې ادب په وجه باندې هغې ته هدایت نصیب کړه او هغې ټول یا جادوګر دي کافران دي او یا وروسته بیا د هغې نه صحابه د موسی علیه السلام جوړ شوي دي او دومره مضبوط او ټینګ ایمان دی فرعون ورته وایي سولې ته به مخېږم هغه ورته وایي فقض ما انت قاض وایي لاس د آزاد انما تقضي هذه الحیات الدنیا ستا فیصله خو په دې دنیا کې ده آخرت کې خو ثواب او عذاب ته نه ورکوي اخو الله رب العالمین ورکی دونو مضبوط ایمان داغي چې کوم دنو هغه نصیب شوه دی ودا د ادب نتیجه وا نو قالوا یا موسی ویل دوی چې اے موسی علیہ السلام یا خو ته وګرځو د امسا خپل لره او یا مونږ غرزون کی امساګانو خپل لره قال القوا ویل موسی علیہ السلام چې تاسو وګرځو یعنی القوا اولا لاول تاسو وکي اجازه پاتہ پیدا امسا را خوشی شي هغه ټول کرتبونه بل اخري هغه بل ختم کیها نو حق واضح شي او کله موسی علیہ السلام لاول امثار تاوه کې اغینم مار جوړ شي بیا دوی ارتاوه کې اغینم مار جوړ شي نو بیا باغې کې دومره د حق وضاحت نه راته ودلته اشکال نه چې سحر کول یا خو عقیدتا یا عملا دا کفر دی او دلته موسی علیہ السلام اډر ورکه القو شابه امساګان رارتاوه کې مطلب دا چې کې سحر وکي او دا الله نبی هغه چرته د کفر یا د سحر داغه اډر نشي ورکولې ودلته څنګه اډر ورکو نو اصل کې دا د سحر اډر نه دی موسی علیہ السلام ته خو پته ده چې دوی اسم امساګان راغورځي او داغې نه بماران جوړي ځکه فرعون راغوښتي دی لپاره دي تنخواګانې ورته په دې میلاویږي د موسی علیہ السلام نه خو صرف دا پوښتنه کوي چې ته اول کوې که مونږ اول وکړو نو دی ورته زه اول تاسو وکړئ نو صرف د اول خبره ده نور هغې اسم به هر حال کوي که موسی علیہ السلام ورته اډر ورکوي او که نه ورکوي نو قال القوا فلما القوا یو امر دی او یو ماضی ده هر کله چې هغې وغورځو هغه امساګانو خپلو لره نو دوی جادو که په هغه سترګو د خلقو باندې نظربندي وکړه په هغه سترګو د خلقو باندې د جادو بلا قسمونه دي یو قسم پکې دی د نظربندۍ نو هغه ظاهري چې کوم خلق ګوري نو هغې ته یو شی په نظر راځي او دې خوا چې کوم دی حقیقت د هغې هغه بل شانتي خلک وایي دا ګینې څه شوه مار جوړ شو پکې هغه مار نه دی هغه حقه امسا ده نو سحروا اعین الناس نو دې کې دواړه قولونه شته چې دا نظربندي وه هغې ته صرف ماران ښکارېدل او که نه حقیقتا د هغې نه ماران جوړ شوي دواړه قولونه شته مفسرینو ذکر کړي دي فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم نو دوی جادو که په هغه سترګو د خلقو باندې او ویرول خلقو لره او راتلو کړو دوی په هغه سحر عظیم الشان سره ځکه چې دونه په زرګونو باندې ساحران دي او هر یو امساګانې او دغه چې کوم دی نو هغه پړي رارتا وکړل نو ټول میدان اړقېده او ټول میدان حرکت کی د مارانو نه ډک دی واوحینا الی موسی او وحی ولېږله مونږ په طرف د حضرت موسی علیه السلام باندې چې راوغورځوه ته د امسا خپلې لره فاذا هي تلقف معنا تبتلع پس ناڅاپه په دغه امسا د موسی علیه السلام چې و هغې ژوندي تېرول ما یافکون هغه څه چې دوی جوړول لقف دې ته وایي چې یو شی وخوري او شخوند هغه چې کوم دی غاښونه پرې ونه وایي ښه داسې ژوندي ورتېر کړي نو تبتلعو
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون پس واقع شو ثابت شحق او باطل شهغا چې جوړول دوی هغه لرا یعنی من السحر فغلبوا هنالك پس مغلوب شو دا فرعون او دا قوم په دغه میدان باندې او واپس شو دوی ذلیلا بیلا او موسی علیہ السلام ته وګټل والقي السحرة ساجدين اوس هغه جادوګر ته پته ولګیدله ځکه ولی را ولی می شناست نو هغه پوه شوغه چې دا سحر نه دی ځکه د سحر په هر کرتب باندې هغه پوه یو هغه وی کدا سحر وې نو بیا دې د موږ نه پاس کې دی نشو خدا سحر نه دی دا یو الهی طاقت دی او واقعي دا د خدای حق نبی دی هغه ټول په سجده باندې پریوتل ایمان راوړ نو پریوتل دغه جادوګر ساجدینا په سجده باندې او ویل دي چې موږ ایمان راوړل دي په پروردگار د مخلوقات باندې چې هغه پروردگار د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی قال فرعون آمنتم به اوس فرعون ځان له اسه نمبر جوړی ښا موسی علیه السلام ته غږ نشي کولای او حالت هم ډیر دګرګون دی خو هغه ساحرانو باندې سترګې راوخلې ښا هغه ته ښا مارته ندی ویلې او تاسو چې کم دینو لکه یو کار کوي خپلیان دی ایمان راوړی خپلیان دی ملګرتیا کوي او خوي ز پوه شم وې دا تاسو په آپس کې ملي بغتوخه دا تاسو مخکې نه یو سازش کړو او یو منصوبه جوړه کړې و هغه میچ فکسینګ دی وی نو دا تاسو یو بل سره صلاح کړې و او دا د مصر د ازمکه خرابول غواړي او د مصر د اهل یعنی فرعونیان او قبطیان دا غینه وکل غواړي نو دا یو بلیم یو لګو په باندې قال فرعون آمنتم به نو الفرعون دغه جادوګرو ته چې تاسو ایمان راوړ په حضرت موسی علیه السلام باندې مخکې د اجازه زمانہ نو دې کوم سیاسي چاله وسره وکړه مطلب دا و چې زما د خفغان پدې دي پدې مې خفغان نه دي چې ایمان مولې راوړ ټیک ته چې حق ته تخکارا شو خامخا داغي خو اخر زما د اجازه نه بغیر مولې وکړل دا کار قبل ان اذن لكم ان هذا لمکر فتحقیق سره دا یو سازش دی صح دا عمل چه دے دا یو سازش دے مکرتموه فی المدینه چې تاسو سازش جوړ کړی دی دا په دې خار د مصر کې او دې لپاره چې تاسو وبا سید دې خارینا هغه اهل دا غیلرا فسوف تعلمون وارننګ او تورکه وي پته پته ولګي ښا ځان به پوه شي او هغه وارننګ دا دی خامخا د وکټ کم هغه لاسونو او پوستا سره من خلاف عدل بدل خلاص او کسخبا سخت سزا بل درکم او ثم لو صلبنكم اجمعين او بیا به سلی باندې کم تاسو ټول لرا پانسي ته مخېجم او دار ته مخېجم نو ویل دغه ساحرانو چې اوس داغینا صحابه د موسی علی السلام جوړ شوی دي وی جلاس مات شنو غاړي لدی چې مونږ مړ کې نو کم خو به خو الله لا بده کنه نو ټیکتا مونږ خو الهغه دغه ته تیار یو ان الى ربنا منقلبون فتحقیق سره مونږ په طرف د پروردگار خپل باندې واپس کیدونکو او تبد نغنی زموننا وما تنقم منا یعنی وما تعيب منا تعيب نه لګي په مونږ باندې او تبد نغنی زموننا زمونږ بل څه ګناه نشته بل څه جرم هم نشته خدا قلا چې مونږ ایمان راوړل او کدا جرمي نو یک بار نه دا مونږ 100 بار کوخه او تعالی سزا وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا نو الله تعالی د قران پاک سامعين دوی په ایمان بغوردا سکلک ودرېږي ښا چې بیا او باغی کې د هیڅ چې کم دنو مالی جانی قربانای دا غینه واجب کم نه صرفه پنه کوي لیکن موږ ایمان راوړل دي په آیاتونو د پروردگار زمون باندې لما جاءتنا هر کله چې راغلل دغه آیاتونه مونږ ته او به الله تعالی ته درخواست کوو چې الله دا غړي غټ بدمعاش دی او غټ ظالم دی او مونږ ته وایي چې لا سوخفي بدن کټ کوم او دار ته هم خېجوما نو خدای مونږ درخواست کوو چې مونږ له صبر راکې بس چې دا قرباني پیش کوو او چرته جزع فزع ونکو ربنا افرغ علينا صبرا خدای پاک ته راتوي کې په مونږ باندې صبر لرا او توفات کې مونږ لره په دې حال کې چې مونږ مسلمانان او مؤمنین یو د ایمان په حالت کې مونږ لمکرا ولي وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه اوس موسی علیہ السلام ته غږ نشو کولای یری دبته نو هغه ملأ پارلیمنت والا خلق هغه ورته سرداران را اوچت شو فرعون ته وی وستادا قانون مونږ ته ډېر نرم منتخکاری ښه موسی علیہ السلام لګاتار لګیا دي مسلسل تبلیغ کوي مسلسل خلق دا غسر شاملي او تو تاړو غم نه کوي سو توای هم نه نو فرعون بیا هم دا نوې ښه
چې زه به موسی علیه السلام سره دا چل وکړم، دا هم نشي ویلی. وایي سنقتل ابناءهم ونستحیي نساءهم، وایي زه به بیا د دې بني اسرائیلو زامن مړه کوم، لکه هغه پخوا چې مې مړه کول هغه شان یو کیل به بیا شروع کړم. نو وقال الملأ من قوم فرعون، او ویل هغه سردارانو په قوم د فرعون کې چې آیا ته پرېږدې موسی علیه السلام او دې قوم د ده لره دې لپاره چې هغې شرارت کوي په ځمکه کې. وګوره دا د پخوا نه اوس هم وایي دا انتها پسندي ده، او کله وایي دا دهشتګردي ده، او کله وایي دا مدرسې چې کوم دی وایي دا ظلمت خوري ښه. نو د هغې وخت نه موسی علیه السلام چې کوم د حق تبلیغ کوي هغې ته هغې فساد فی الارض وایي. وایي ځمکه یې ټوله ورانه کړه او کله یې راته ټول خراب دې لپاره چې دوی خرابي کوي په دې ځمکه کې. ویذرک وآلهتک، او پرېږدي دا موسی علیه السلام تعالی را ستا مجلس ته نه راځي ښه، نه تا ته نعوذ بالله سجده کوي او نه ستا خبره مني. وآلهتک نو ظاهري معنا خو دا ده ستا هغه معبودانو لره چې کوم ستا هغه معبودان دي نو هغه یې پرېښي دي. نو ځینې علما خو دا وایي چې د فرعون هغه هم چې کوم دی نو داسې اصنام او بوتان تیار کړي وو، او د ده په پارلیمنټ کې او د ده په مجلس کې به د هغې هم خلقو به ده ته به هم سجدې کولې، هغې ته به هم سجدې کولې ښه. نو ګوره دا موسی علیه السلام نه تا ته سجده کوي او نه دې بوتانو ته سجده کوي، او ته ورته غږ نه کوي. خو محققین مفسرین فرمایي چې اصل کې فرعون چې و هغه بوتان نه ټسول ښه، ځکه فرعون دهري و، د الله د وجود اډو قایل نه و. دا ورله بیا په خپل ځای کې راشي سورت شعراء کې موسی علیه السلام ورته وایي زه د رب العالمین رسول یم. نو دی ورته وایي وما رب العالمین، قال فرعون وما رب العالمین، نعوذ بالله رب العالمین به څه شي. نو دې دهري دی، دې اډو د خدای اډو قایل نه دی. نو دې ځای کې دا الهتک چې دي دا څوک یادوي؟ نو یا خدا وه چې فرعون خپل فوټوان جوړ کړي وو، د خپل ځان د هغې فوټوان یې جوړ کړي وو. نو چې کوم ځای کې فرعون موجود و نو خلقو ته یې ما ته سجده کوئ، او چې څوک لرې دي نو د ما دې فوټو ته به سجده کوي ښه. بس بل څوک نشته نعوذ بالله، بس زه خدای یم انا ربکم الاعلی. نو دا ټول فوټوان او ځان ته یې پکې ربکم الاعلی وي. او یا ځینې محققین وی اصل کې دا الهتک چې دي وی دا عبارت دی د عمایدینو د دولت نه. ویذرک ته یې پرېښودې پتا ماړو سو پروا نه ساتي. وآلهتک او ستا دا نور د پارلیمنټ چې کوم اهم وزیران دي د هغې مړو پروا نه ساتي، نه د بادشاه خیال ساتي، نه د هغه د وزیرانو خیال ساتي ښه، د یو خبر هم نه مني او ته ورته غږ نه کوي. نو بیا الهتک چې دي نو دا هغه عمایدین دي، هغه ارکان د دولت. لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلهتک. نو قال سنقتل ابناءهم هو الفرعون، چې زرد چې مونږ به قتل کو هغه زامنو د دوی لره او مونږ به ژوندی کړي هغه زنانو د دوی لره. نو په اول ځل باندې فرعون چې کله موسی علیه السلام لا ماشوم او فرعون اډر جاری کړی و نو 80,000 ماشومان د قتل کړي وو، او دا اوس چې کله دوباره اډر جاری کړو د بني اسرائیلو ماشومان مړه کوئ دې لپاره چې دا ولې یو زور میلاو شي، نو 12,000 ماشومان یې نور مړه کړه. موسی علیہ السلام د خلقو فریاد وکړو چې دا خو اوس تکلیف دی، هغه ته بس صبر نه وکړ اخلي صبر. وإنا فوقهم قاهرون، او په تحقیق سره موږ د دوی د پاسه غالب یو. قاهرون معنا غالبون. نو بس دا کار شروع کو. البته دا کوم چې ساحرانو بیا مسلمانان شو او فرعون هغې ته دمکۍ ورکړې نو دوی له سزا ورکړه که نه، دوی یې پانسۍ ته وخېجول او که نه. نو دې کې تاریخي 2 قولونه دي. یو قول دا دی چې او وې کړه ورسره او دوی په هغې د صبر مظاهره وکړه او په خپل ایمان باندې ټینګ پاتې شو. او دویم قول دا دی چې نه وې نه کړه، ځکه فرعون ابوره کلاړي هم په دې پوهېدو چې که سزا ورکوم نو ملک راته نور هم بلوه کېږي، ښه بغاوت راته نور هم ډېرېږي، نو بیا یې دا سزا نه ده ورکړې. دواړه تاریخي قولونه دا په تفاسیرو کې موجود دي. قال موسی لقومه، او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې تاسو مدد غواړئ په الله رب العالمین سره او تاسو صبر وکئ په دې باندې. واصبروا علی الاسلام، په دې خپل اسلام او په دین باندې ګوره ټینګ پاتې شئ. په تحقیق سره دا ځمکه چې ده نو دا د الله رب العالمین ده، ورکوي الله تعالی دا ځمکه او دا خاوره هغه چا ته چې وغواړي په بندګانو خپلو کې. دا د فرعون ټیکه نه ده او نه د بل چا ټیکه ده، بس د الله خوښه ده چې چاله یې ورکوي. ان الارض لله،
زمکه د خدای دغه نو بیا هغه چې کوم دی د خدای زمکه ده او هغه د خدای اختیار دی. والعاقبة للمتقین او انجام کار چې دین هغه د پرهیزګار او متقینانو د پاره دی. قالوا اوذینا من قبل نو ویل دغه بنی اسرائیل او موسی علیه السلام چې اذیت را کړې شو مونږ ته په خوا د هغه نه چراغلې وي ته مونږ ته او رسو د هغه نه چراغلې ته مونږ ته ستاره پیدایش نمخ کې مونږ بلا فرعون نه تکلیفونه برداشت کړې دي. او اوس بیا نو فرمایل موسی علیہ السلام چې امید دې پروردگار تاسو هغه هلاک کی دشمن تاسو لرا چې فرعونیان دي او خلیفګان وګرځي تاسو لرا الله تعالی پس مکه کې. پس وګوري الله رب العالمین کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو د الله تابعداري کوي او کنا. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين اوس فرعونیانو مختلف چې کوم دنو هغه تکلیفونه برسول موسی علیہ السلام او د مسلمانانو داغي په خیرو باندې او داغي په دعا باندې الله رب العالمین په دې باندې عذابونه راوستل. هغه مسلسل عذابونه نمبر وارو نو دلته کې وو سيزونه ذکر شوی دي چې دا عذابونه هم دي د موسی عليه السلام معجزې هم دي. یو د سنین معنا د قحط سالي کلونه چې کله دوی نه سمیدل نو په فرعونیانو باندې په مصر کې قاصالی رااله او دومره قاصالی راغله چې د خوراک هیڅ شی میلاویدنه او سخت قحط راغی. بیا دوی معاهده وکړه چې موږ ایمان راوړو خدا قاصالی دلې لشي. موسی عليه السلام دعا وکړه بیا یې نه منل نو بیا بدوی باندې بل مصیبت باندې ککړ شو. ونقص من الثمرات میوه کمی شوي باغونو فصلونو پټو هغه کې به هیڅ نه کېدل نو بیا د هغې د وجې نه تکلیف شو. بیا یې موږ منو لیکن چې هر کله ایمان را نه وړو نو بیا د موسی علیه السلام متوجه شو نو بیا په دوی باندې نور عذابونه راغلل. هغه رسولي فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. بیا به الله تعالی طوفان راوستو. طوفان سو دومره اوبه ډېرې شوې چې مجلس کې بچرته ناستو نو بس د دې بچ کم دنو په اوبو کې ډوبېدل که ولاړ به په ولاړې به ډوبېدل. موسی علیہ السلام ته درخواست وکړو چې کله دا عذاب لرې شو بیا انکار وکړو نو بیا په عذاب راغی جراد مولخان به مسلط شو نو د دې دا فصلونه او باغونه او کورونو کې چې سو ارسو له مولخان وخوړل نو بیا موسی علیہ السلام ته توبه وکړه بیا انکار وکړو نو بیا والقمل بیا به باندې بل عذاب مسلط شنو. قمل یهودي سپګي نو په وجودونو کې سپګي وشوي او بل قمل معنا سپګي دا کوم چې په دانو کې کیږي نو په دانو کې سپګي وشوي او یو معنا د قمل هغه دی کونی نو په سارو کې او په حیواناتو کې او بدوی کې بټولو کې کونی وشوخه نو پاغه ټول پمن او خچن شو. بیا یې موږ ایمان راوړو بیا را نوړو نو دا غینه پس په ضفادع داغي سیلاب پراغه چیندخان پراغلخه نو کو جګ به اوچتاو جو هغه چیندخان او کاغه لوخه به اوچتاو جو باغی کې چیندخان هر ځای کې باغی کې چیندخان کخله به وازول جو چیندخ بخړب چې دا غیر اخلاص شو دوی بیا توبه وکړه لیکن ایمان را نه وړو نو اخر کې پراغه دم وینا نو وبو راواغست د منګینا هغه نه وینا جوړه شو الته وبوي دلته بداغه نه وینا جوړه شو. بیا بدی بنی اسرائیل ته تاسو موږ له وبرا کوي نو چې داغي د لوخي نه وي وبو ورکړي نو چې سبتیانو بسکلی قوم د موسی علی السلام نو هغه وبوي او چې قبطیانو بسکلی قوم د فرعون بداغه نه وینا جوړه شي نو دا مسلسل لګاتار بدی باندې عذابونه راغلل چې دا معجزې وي د موسی علیه السلام او الله تعالی سم نشو نو چې سم نشو په اخر کې به باندې بیا د بحر قلزم والا چپه براغله او باغی کې عذاب شو او معذب شو. وګوره د موسی علیه السلام چې دی ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات نو دغه معجزې چې دی نو دا دې کې د اوو معجزو ذکر دی. یو سنین بل نقص من الثمرات نو دا دو شو او بیا طوفان جراد قمل ضفادع او دم دا پنځه دي نو دا ټول اوو شو او عصا او ید بیضاء نو هغه ټول چې کوم نه معجزې د موسی علیه السلام مشهوري. الله تعالی فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون او خامخا بتحقیق سرا رانیولو موږ فرعونیان لرا بالسنین دا قحط پکړونو باندې ونقص من الثمرات او بکم والد می وجات باندې افتنا او مصیبتونه په باندې راغلل باغونه ټول جل غلي وهل.
لعلهم يذكرون خایږي چې دوی نصیحت قبول کړي نو فیؤمنون ایمان براوړي نو پس په هغه وخت کې چې کله رابغې دوی ته الحسنة فراخي مال به ډېر شو رزق به زیات شو نو قالوا لنا هذه ویل بدوی چې زمونږ دپاره هم دا دي څه مطلب مونږ ردي جوګیو مونږ کې ځای شته که نه ځکه خدا مونږ ته میلاویږي وان تصبهم سیئات او که چېرې وبرسېد دوی ته یو بلا او یو امتحان جدب وقحط یو قاسالی براله او یا سیزونه به کم شو نو یطیروا بموسی بدفالی بنی ولدی په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه باندې نعوذ بالله وی تاسو سپیری چې تاسو راغلی نو دا چلو شو خبردار په تحقیق سره هغه سپیرتوب د دوی چې د هغه په نزد الله رب العالمین باندې دی لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي په دې باندې وقالوا مهما تاتنا به او ویل بدوی چې هر وارې ته راتلکې مونږ ته موسی علیه السلام په هغې سره د یو معجزې نه لتسحرنا بها د دې لپاره چې ته جادو وکړې په مونږ باندې په هغې سره نعوذ بالله وی دا معجزې نه دا جادو دی وی ته چې هر وارې مونږ باندې کم کوډې منتر کوې او جادو کوې نو فما نحن لك بمؤمنین مونږ به چرته هم په تا باندې ایمان رانهوړو نو پس راولېږل مونږ په دوی باندې هغه طوفان لره د اوبو طوفان پې باندې راغی والجراد او دارنګ هغه مولخانو لره او سپګو یا سپګو لره او چندخانو لره او وینې لره آیات مفصلات چې دا داسې معجزې واضحه وي مفصلات یعنی بین الحق والباطل فاستكبروا نو پس دوی تکبر کو د ایمان نه په موسی علیه السلام باندې او دوی یو قوم نافرمانه ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې واقع شه په دوی باندې هغه عذاب نو دوی به ویل چې اے موسی علیه السلام ته وبله زمونږ دپاره پروردګار خپل لره په سبب د هغه چې وعده کړې د الله رب العالمین تا سره خو الله وعده کړې وه که نه چې که چېرې دوی ایمان راوړي نو بیا به په دوی باندې عذاب نه راولم نو بس دی که نه مونږ ایمان راوړو لئن کشفت عنا الرجز که چېرې تا لرې که زمونږ نه دې عذاب لره نو خامخا مونږ ایمان راوړو ستا دپاره او مونږ خوشي کوو سره ستا نه بني اسرائیلو لره ته د بني اسرائیلو د ازادۍ خبره کوي چې د غلامۍ نه اخلاص کا اب هم درته خلاص کم ټول به رهایي ورکم خو یو د عذاب لرې کا نو بس هر کله چې لرې به که مونږ د دوی نه هغه عذاب لره یعنی بدعاء موسی علیه السلام ورته دعا وکړه جو الله تعالی به عذاب لرې کو تر د یو نیټې پورې چې دوی رسېدونکي هغې ته اذا هم ینکثون نو ناڅاپه دوی به ماتوو هغه خپل لوز لره نکس ویلی کېږي لوز ماتولو ته نو بس بدل واخیسته مونږ د دوی نه بس غرق کړه مونږ دوی لره فی الیم په هغه دریاب کې سمندر بحر قلزم بانهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې چې په تحقیق سره دوی تکذیب کړی په آیتونو زمونږ باندې او دوی په دغې آیتونو باندې غافلین یعنی جاحدین بها آیتونو نه غافل او انکار کو او اورثنا القوم الذين كانوا او په میراث کې ورکه مونږ هغې قوم ته چې و هغې کمزوري ګڼلی شي و په ځمکه کې بني اسرائیل یادوي ځکه فرعونیان زورور او بني اسرائیل خو کمزوري وو دا خو محکوم او غلامان خو الله وی دغه کمزورو خلقو له ما ورکړو په میراث کې مشارق الارض ومغاربها نو دا مفعول ثاني دی لپاره د اورثنا په میراث کې ولا ورکه مونږه هغه مشرقونه د ځمکې او هغه مغربونه د ځمکې څه معنا مشارق الارض دا مصر دی او مغارب الارض دا شام دی مصر او شام دواړه چې کوم دی د بني اسرائیل لاسو راغلل التي بارکنا فيها هغه مغربونه چې برکت را نازل کړي مونږه په هغې کې ځکه د شام ځمکه برکتي ځمکه ده ارض الانبیاء وتمت کلمت ربک الحسنى او پورا شو هغه حکم د پروردګار ستا چې هغه ډېر ښایسته دی او ډېر کامل دی په بني اسرائیلو باندې په سبب د هغه باندې د الله کلمه پورا شوه سر ته ورسېده الله وعده کړې وه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض الله وی زه دا غواړم چې دا کمزورې خلق دا د ځمکې حاکمان کم او دا زورور خلق دا ورته مغلوب کم نو الله تعالی هم دقه شانتې وکړل فرعون پکې سر وخوړو بما صبروا په سبب د هغه باندې چې دوی صبر کړی او په هغه شدایدو باندې ودمرنا معنا اهلکنا او هلاک کمونږه هغه څیز لره چې جوړو به هغې لره فرعون او قوم د هغه وما كانوا یعرشون او هغه او چې پورته کو به دوی هغې لره کوم بلډینګونه یې پورته کړي وو هغه ټول نسکور شو او راتاو شو او هغه کوم چې دوی باغونه او هغه انګوران به یې برخېجول هغه ټول باغونه ماغونه هغه ټول هلاک شو
هغه د بنی اسرائیل لاس راغل. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او تیر باسل مونږ بنی اسرائیل لره په هغه دریاب باندې. فرعون خو به غیر شو او چې کوم دینو موسی علیہ السلام او داغه ملګری هغه په تیر وتل. خدا الله شان ته ګوره بنی اسرائیل داسې ناجغ قوم دی. الهغه اوس د ډیکټیټر ظالم د ظلم نه خدای په اخلاص کړل او ازادي ورته میلاو شو. او چې څنګه دریاب نه پورې وتل نو الته یو قوم بت پرست هغه د خپل بوتانو عبادت کو. نو موسی علیہ السلام ته وی نعوذ بالله اجعل لنا الها كما لهم الها. وی موږ داسې یو مجسم خدای پکار دی نعوذ بالله. هغه موږ چې عبادت کو نه یینو نه ګورو نو سره خبرې کو پورا اطمینان وي سړی ته نه کیږي. او دا خدای یو محسوس مجسم خدای موږ لم پکار دی. نو موسی علیہ السلام ورته انکم قوم تجهلون. سب یو فراغون شویه چې تاسو الله سونه نعمت د باندې وکړو احسان د باندې وکړو او تاسو اغلا په مقابله کې بل خدای ګورئ. نو تیر واسل مونږ بنی اسرائیل په هغه دریاب باندې نو تیر شو دوی. فاتوا علی قوم یعنی فمروا علی قوم دوی تیر شول په یو قوم باندې چې هغه دیرو په هغه بوتانو خپل باندې په عبادت سره عکوف او اعتکاف دیر کېدو دوی معتکفم بجماعت کې دیرې د عبادت لپاره. نو دوی ما خپل بوتانو ته لاس پنامه باندې ولاړوخه. یعکفون علی اصنام لهم نو ویل دوی چې موسی علیہ السلام وګرځوا مقرر کدم د پاره داسې یو معبود لکه څنګه چې دوی لپاره معبودان دي. فرمایل موسی علیہ السلام چې په تحقیق سره تاسو یو قوم بي وقفه ان هؤلاء متبر معنا هالک. په تحقیق سره دا خلق چې دا بت پرست خلق دا مشرکین هلاک دی هغه شی ضایع دی هغه شی چې دوی باغی کی دي او باطل دی هغه شی چې دوی هغې لپاره عمل کوونکي دي. او فرمایل موسی علیہ السلام چې آیا غیر د الله رب العالمین نه زه ولټوم ستاسو لپاره معبود او حال دا چې الله پاک غورواله درکړی تاسو لپاره په هغه مخلوقاتو د زمانې خپلې باندې. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کوي هغه وخت چې کله نجات درکړو تاسو ته د فرعونیانو نه چې در رسول باغی تاسو ته ناکار عذاب سوء العذاب اشد العذاب او اشد العذاب دای بیان دی. یقتلون ابناکم چاغي بوجل هغه زامن استاد او هلکان استاد لرا او ژوندۍ به بری خو دي زنانه استاد لرا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يا ذلكم اشاره انجات ده. وفي ذلكم او بدغ نجات در کولو کې تاسو لرا بلاء یعنی امتنان پدې کې وړي لوی نعمت ته د الله رب العالمین. الله ډیره غټه مهرباني وکړه د فرعون غونډه ظالم نه تاسو لري رهایی درکړه. او یا فی ذالکم دا اشاره دا عذاب ته ده. نو فی ذالکم او بدغه عذاب کې تاسو لپاره بلاء من ربکم یعنی امتحان من ربکم دا یو آزمایش د جانب د پروردگار تاسو نه ډیر عظیم الشان. وواعدنا موسی 30 ليله مخکم دا اجمالا تیر شوی دي چې کله فرعون هلاک شو موسی علیہ السلام او قوم بنی اسرائیل مطمئن شو نو دی درخواست کو چې موږ له آسمانی قانون پکار دی آسمانی هدایت نامه چې باغی باندې عمل کو ځکه چې اوس پریشانه ختم شوي. نو الله پاک موسی علیہ السلام ته وی چې کوه تور تراشه او التبه چلت رکی لاول دیر ورځې وي د ذوالقعده او بیا موسی علیہ السلام چونګې مسواک استعمال کو او د خلی هغه بوی چې کم د معدې د خالیوالي نه پیدا شوی نو ختم شو. نو الله ورته وی لسر دی بنورهم تیرای نو 40 ورځې تیر کړې چلې پورا تیر کړه. نو دلته موسی علیہ السلام کوه تور کې وو او الته کې هغه بیا بت پرستی شروع کړه. سامری هغه خپل گیم شروع کو او هغه څخه جوړ کو او بیا پاغي کې هغه خاور د جبرئیل علیہ السلام د اصدق په هغه به کې ورواچوله او هغه چغې شروع کړې. نو نعوذ بالله موسی علیہ السلام جو کوه نه شغه هذا الهنا و الهکم و اله موسی فنسی بیا غنه چې کوم دینو دا خبره ير شوی دا اغال تلاړو نعوذ بالله خدای دل تراغله دی. نو بیا پاغي باندې بدی باندې عذابونه مسلط شو. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره کلم یو قوم انحراف کړي دي او د الله تعالی د پیغمبرانو هغه تعلیمات پرې خودلې دي نو بیا غي عذاب سره مخ شوی دي. نو وعده کړي و مونږ د حضرت موسی علیہ السلام سره وعدنا او وعدنا دواړه قراتونه بګشته مجرد او مزید. وعده کړي و مونږ د حضرت موسی علیہ السلام سره د سره پاره لاعطاء التوراۃ چې تعالی به تورات کتاب درکم
دا هغه 13 شپو او پوره کړې مونږ هغې لره په هغه لسو باندې لس د ذوالحجې ورسره نورې ملګرې شوې نو چله ترې نه جوړه شوه او دا هغه صوفیه او چله ده او یا تبلیغ ورنه مولوي الیاس رحمت الله علیه دغه نصاب دغه په دې کې حکمتونه دي. فتم میقات ربه 40 لیله نو پس پوره شو هغه میعاد د پروردګار د الله چې سره کم ټیم ایښی و نو هغه 40 شپې مکمل شو او ویلی حضرت موسی علیه السلام خپل ورور حضرت هارون علیه السلام ته چې ته نائب جوړ شه زما دپاره زما په دې قوم کې زه کوهي طور ته ځم وګوره نګراني کوه دې نه معلومه شوله چې څوک په یو ذمه دارۍ باندې منصب باندې دینی یا دنیوي او دته عذر راشي نو هسې به نه ځي جومات یې خوشې پرېښودله څوک نایب به خامخا ځان له مقرروي مدرسه یې خوشې پرېښودله یا دغه شان حاکم دی وزارت یې خوشې پرېښودو نه چا ته به هغه ډیوټي خپل نایب ته حواله کوي. دا اسلام او قرآن مونږ ته را تعلیم راکړو وخلفني في قومي چې ته خلیفه او نائب جوړ شه زما په دې قوم کې او ته اصلاح کوه د دوی خیرخواهي لټوه او ته تابعداري مه کوه د هغه لارې د مفسدینو او د اشرارو. ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی حضرت موسی علیه السلام دپاره د هغه وخت مقرر زمونږه چې کوم الله تعالی ورته مقرر کړی و او خبرې وکړې د حضرت موسی علیه السلام سره پروردګار ده نو وفرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې ای زما پروردګاره ارینی انظر الیک دغه موسی علیہ السلام د الله کلام واورېدو کلم الله موسی تکلیما د هر جهت نه خبرې را روانې دي کلام را روان دی نو شوق پیدا شو چې کاش کما د الله ولیدې نو د الله رب العالمین د دیدار سوال وکړو رب ارینی یعنی ارینی ذاتک خدای پاک ځان راته وښیه چې زه وګورم تا ته نو فرمایل الله رب العالمین چې لن ترانی نو معتزله وی د الله تعالی رؤیت وی دا ناممکن دی او اهل سنت وی نه ممکن دی نو مونږ ورته وی ممکن ځکه دی چې کچره الله تعالی رؤیت دا نشوي کېدی نو الله به ورته وی چې لن ترانی نه لن اورا ما څوک نشي لیدی او داسې ورته ونه وی لن ترانی ته مې نشي لیدی دا فانی سترګې ما نشي لیدی په دې کې هغه استعداد او هغه صلاحیت لا نشته او آخرت کې به الله تعالی بیا صلاحیت کی دي او بل دا چې ورسره روان دي چې ته مانشي لیدې او البته چې کم دی ته دې غر ته ګوره د خپل تجلی په باندې ورغورځم نو کچري تا دې غر ته وکتل نو فسوف ترانی بیا به تمام ویني نو د الله تعالی خپل رؤیت هغه چې کم دی د غر په استقرار پورې معلق کو فإن استقر مکانه او مخکې مونږ وی چې تعلیق په امر ممکن پورې لازمي امکان د معلق او تعلیق په امر محال پورې لازمي استحاله د معلق نو استقرار د جبل امر ممکن نو لهذا رؤیت د باری تعالی هم ممکن نو عقلا ممکن دی خو شرعا واقع نه دی کیږي نه نو قال لن ترانی او فرمایل الله رب العالمین چې هرګز سنشي لیدې مال را لکن د وګوره په طرف د دې غر باندې دا غر زبیر دا غینمو او دا د کوهی تور په غوا کې یو غر دی وته دې تا ګور پس کچره دې ټینګ پات شپه غزه خپل باندې نو پس زرد چې تبو ویني مال را پس هر کله تجلى ربه للجبل هر کله چې تجلی وکړه پروردگار دا دغه غر ته تجلی معنا خپل انوارات برکات الله پاک د خپل شان لایقه مطابق دی غر ته متوجه کړل او سونه متوجه کړ روایتو کې راځي د دې قچه ګوتې د دې نیم سر په برابر باندې ښه دا نیم بند دومره تجلی الله رب العالمین هغه ته وکړه او په غر کې شعور او احساس او دای په کې ورواچول ښه نو هغه غر چې وو هغه دومره د الله رب العالمین دا هغه تجلی نه متاثر شو چې جعله دکا وخر موسی صعقا وګرځاو الله رب العالمین دغه غر لره دکن ریزه ریزه ټوکړي ټوکړي شغه یا جعله دکن یعنی مدکوکن د ځمکې سره هموار خاورې شه بالکل وخر موسی صعقا او پریوته حضرت موسی علیہ السلام بے هوشا خر يخر او خر يخر خرور ویل کېږي پریوته ته نو وخر موسی صعقا موسی علیہ السلام بے هوش ارتاو شو او نو هغه یو جاهل بیا غوي چې خر موسی وجدا نسبت هم د ټیک نخکاری چې خر خو د عیسی علیہ السلام نو وجدا آیت باصل کې داسي چې وخر عیسی صعقا نو وخر موسی اند د پښتو هغه خر نه دی وخر موسی صعقا
فلما افاق پس هر کله چې په خود باندې راغی حضرت موسی علیه السلام افاق مخکې بے خود او بے هوش او چې کله په هوش باندې راغی نو فرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې پاکی د تعالی را سبحانك عن الرؤیت فی الدنیا خدای پاک از پوه شو چې بدی دنیا کې سارویت نکیږي تر دې نه پاکي توبتو الیکا او زه توبه وباسم په طرف ستا باندې دا ما چې کوم اقدام د سوال وکړو نو بس تر دې نه معذرت پایم او زه اول دا ایمان راوړونکی نه یم په دې خبره باندې چې ستا رویت دنیا کې نکیږي